نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الأعراف آر نمبر 8 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 خلاصه در رکو پس داغین لفظی ترجمه ذکر ده حق نعمتونو ده چه رب العالمین پا انسانانو باندې کڑے ده رب العالمین ده انسانانو تا پس مک باندې رهایش ور کڑے ده آغا اسباب ورته رب العالمین پیدا کړی دی چې په کوم اسباب استعمالولو سره دوی ژوندۍ پاتې کیږي تخلیق د انسان ذکر دی دغه انسان ته رب العالمین خپل شکلونو صورتونو ور کړی دي پس مکه باندې ورته خلافت ورک پل نایبین وګرځول مسجود للملائکه وګرځول کله چې رب العالمین دغه ابلیس ته حکم وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه هغه د سجدې نه انکار وکړو د وجې د تکبر او حسد نه او د نس په مقابله کې قیاس عقلی پیش کړ رب العالمین هغه ملعون وګرځو مردود وګرځو او په ذلت سره د جنت او د اسمانونو نخکته کوسکو دغه ابلیس دعا وکړه رب العالمین دا هغه دعا قبول کړه تر قیامت پورې هغه ته مهلت ورک دغه شیطان د انسانانو سره دشمنی شروع کړه او دغه دشمنی د تاب تر قیامت پورې جاری وي د الله په نوم باندې قسم کړی دی دا ټول به جهنم دوزخ ته رسو لغزش د حضرت آدم علیه السلام بیان دی د ائمه اربعه سلف الصالحین اهل سنت والجماعت په دې خبره باندې متفق دي چې انبیا څومره هم دي هغه د لوی واړه ګناهونو نه معصوم دي د نبوت نه مخکې وي او که وروسته وي البته لغزش هغه کېدی شي لکه دلته چې څنګه لغزش د حضرت آدم علیه السلام نه شوی دی لغزش دا د صغیره ګناه نه هم معمولی وي لیکن په دغه لغزش باندې گرفت هغه کېدی شي او ګناه هغې ته ویل کېږي چې هغه په مشیت او ارادې سره وي او دلته چې کوم غلطي شوې ده اجتهادي خطا د حضرت آدم علیه السلام نه شوې ده د هغې په باره کې رب العالمین فرمایي فنسیه په سوره طه کې چې هغه هېر شوی و د الله دغه حکم ته هېر شوی یا د الله دغه حکم په سمج کې د هغه نه غلطي شوی وه چې آیا دا حکم وجوبي دی که فرضي دی که استحبابي دی او دغه لغزش ته ګناه نه ویل کېږي بیا د حضرت آدم علیه السلام حضرت حوا هغوی حالات بیان شوي دي کله چې دغه لغزش وشو مفسرین فرمایي آدم علیه السلام 300 کالو پورې جړل ځکه چې څومره یو انسان الله ته نږدې وي دومره بیا هغه په واړه لغزش باندې ډېر زیات پریشانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد او یقینا خلقناکم من پیدا کړی تاسو اے انسانانو تاسو خالق هغه الله دی ثم بیا صورناکم صورت جوړ کړو من تاسو لرا تاسو شکلونو صورتونو جوړولو والا هغه هم الله دی او انسان الله په خپل شکل او صورت کې پیدا کړي ثم بیا قلنا ویل من للملائکه ملائکتا اسجدوا سجده وکړی لآدم حضرت آدم علیه السلام ته ذکر د انعام دی په انسانانو باندې چې تاسو ته الله څومره عظمت درکړی دی دلته سجده د ملائکو حضرت آدم علیه السلام ته د سجده تعظیمی و مخکې امتونو کې دا جایزو په دې امت کې د الله نه علاوه هیڅ چاته هیڅ یو قسم سجده دا جایز نه ده اگر کاغه تعظیمی اولی نوي فسجدو نو سجده وکړه دی ټولو الا سوا ابلیس د شیطان او ابلیس نا د سجده ونکړه لم یکم من الساجدین چې نو هغه د سجدې کوونکو نه الله ته مخکې نه پته و چې دی به سجده نه کوي او بیا چې کله د سجده ونکړه نو هغه کفر ده د انکار ده د هغه ښکاره شو قال ویل الله ما منعک څه شي زه منع کړی ته الله تسجده چې سجده ونکړه تا اذ امرتک کله چې حکم وکړو ما تا د دې نه معلومه شو چې رب العالمین څنګه ملائکو ته حکم کړو دغه شان دی ابلیس تم د سجدې حکم کړی وو قال ویل هغه ابلیس شیطان انا زچیم خیر غریم منه ددنا یعنی حضرت آدم علیه السلام تکبر وکړو د وجه د حسد نه خلقتنی چې پیدا کړم تازه من نار د اورنا وخلقته او پیدا کړی دی تا دلرا من طین د خټینا کیسه پیش کو
په مقابل د نس کی او قیاس نه مراد دلته قیاسي عقلی دی قیاسي شرعي هغه خو دلیل وي هم د نس په مقابل کې نه وي قال اویل رب العالمین فهبط کوزشا حکم د فیصله وشو او دلته کوزیدل د په ذلت سره منها د دې زینا فما یکون لك پس ندی مناسب تعالی را نشته تعالی را حق تتکبر چې تکبر وکړي ته فيها پدې کې فخرج پس اوزا انک بشکتی من الصاغرین ذلیلنا د خوار کړي شونا هغه دعا وغوښتا رب ماته مهلت راک قال اویل دو انظرنی چې مهلت راکړه ماته الی یومی تر هغې ورځې پورې یبعثونا چې راپا بسولی شي دوی راپورته به کړی شي دوی رب العالمین د دعا قبول کړه قال اویل الله انک بشکتی من المنذرین د مهلت ورکړی شونا ابلیس سوی قال اویل دا فبما فوجد دی اغویتنی چې محروم کلم تازه د خپل رحمتنا د جنتنا لاقعدن لهم خامخا کینم بزه دویتا د پاره د گمراه کولو صراطک المستقیم پلارستا کې چنی غدا ابتدا د هغه لاري لا اله الا الله محمد رسول الله زبې دغه لاري ناړو دغه عقیدین بیړو ثم بیابا لآتینهم خامخا رازم باز دویتا من بین ایدیهم مخی طرف د دوینا زب وسوسی اچوم د دوی په ذهنونو کې نو دیو د قیامت نه انکار کوي د آخرت نه به انکار کوي د جنت نه به انکار کوي د جهنم نه به انکار کوي ومن خلفهم او د شا طرف د دوینا په دنیا کې به مصروف کم مشغول به کم د عبادت او د بندګۍ وخت به ورسره پاتې نشي وعن ایمانهم او د خی طرف د دوینا منکوم بزه دوی د نیکو کولونه منځ کول ذکر اذکار د قرآن تلاوت حجونه جهادونه څومره چې نیک اعمال دي د هغه ټولو نه به دوی منکم وسوسې باچو مرته وعن شمائلهم او د ګس طرف د دوینا په ګناهونو کې به مبتلا کم ګناهونه به ورته خیسته کم په ګناهونو کې به واقع شي یعنی د هر طرف نه به زدوی گمراه کوم او رب العالمین هغه ته قوت او طاقت ورکړي او د رب د طرف نه بیا دا اعلان دی تر څو پورې چې زما بندگان زمانه موافق غواړي زبې معاف کو ولا تجدو او بیا بنمومیت اکثرهم زیاد دوینا شاکرین شکر کونکی مومنان مسلمانان قال او فرمایل رب العالمین اخرج اوزا فیصله نافذ شو یا مخکې کې حکم داو چې اوزه د جنت نه او دلته حکم دا دی چې کوزشه د اسمان نه منها لدی زینا مذعومن ذلیل کړی شوی سپک کړی شوی مدحورا رټلی شوی ناکار صفات د خو ذلیل شوی او رټلی شوی د الله په غضب او غصې سره مخامخي لمن تبعک خامخا څوک چې تابعداري وکړي ستا په وسوسو باندې عمل کوي ستا خبرې مني تا پسې روان شي منهم د دوینا نو څنګه انجام او کوم ځای چې ستا دی هغه ځای به د هغوی وي لأملأن جهنم نو خامخا ډک بکړم زه جهنم دوزخ منکم اجمعین ستاسو د ټولو نه اظهار د ذکر د هغه نعمت د چې رب العالمین په حضرت آدم علیه السلام جنت ته داخل کو دغه جنت کې ورله رب العالمین بیبي هم پیدا کړه هر قسم نعمتونه ورته آزاد شو ویا آدم اور اے آدم علیه السلام اسکن وسیگا انت و زوجک او بیبستا خذستا الجنت پا جنت کی مفسرین فرمائی دا جنت نا مراد جنت المأوا دی فکلا پزخری دوارا من حیثو تکم زینا چی شئتما اغواری تاسو دوارا ستاسو دا دوارو خوخشی اس پا بندی نشتره سمرا خوری او دا کم زین خوری ولا تقربا او منی دیکی گئی تاسو قصدن عمدن هذه الشجرة دی ونیتا
فتکونا گنشی بدواړه من الظالمین د نقصان مندون کنا ظلم کون کنا گناه هغه وی چې په مشیت او قصد سره وی او چې کله یو کار په هیر باندې وشي هغه ته گناه نه ویل کی. گناه ته په هغه صورت کې دا چې کله قصدن عمدن دغه ته ورنږدې شي. او آدم علیه السلام په باره کې رب العالمین فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما هغه نه هیر شي او په هیر خروجهم نه ماتیږي. فوسوسا نو وسوسا واچولا لهما دې دواړو ته الشیطانو دغه شیطان لیبدی لهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما هغه څه اوریا چې پټو عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د عورتونو د دوینا. وس تفصیل د هغه وسوسې دی. وقال او ویل هغه ما نهاکما نیمن کړي تاسو لرا ربکما رب ستاسو د دواړو عن هذه الشجرة د دې ونینا الا مگر دا چې ان تکونا شیبتاسو ملکین ملائک بادشاہان او تکونا یا شیبتاسو من الخالدین د همیشه وسیدونکو نا. که تاسو دې ونی ته نږدې شوئ نو یا خو رب العالمین به ستاسو نه پرشتي جوړ کړي او یا به تاسو ته جنت کې بادشاہي درکړي. وسوسه څنګه واچوله ده مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي. یو قول په هغه کې دا دی چې کله د جنت نه بهر راوتلو دغه وخت کې وسوسه واچوله. دویم قول دا دی چې د جنت ته لیکن د عزت په تور باندې نشوتله هغه وخت کې وسوسه واچوله. او دریم قول دا دی چې د به جنت دروازې ته نږدې ورته وسوسه واچوله. او څلورم قول دا دی چې الله تعالی دته یو قوت او طاقت ورکړو. ځکه انسان په جسم کې شیطان داسې چلیږي لکه څنګه د انسان په جسم کې چې وینه چلی. وقاسمهما او قسمی او خړلو دواړو ته الله په نوم باندې قسم ورته وکړو. په قسم باندې هغه اعتماد وکړ. انی چې بشکا زیم لکما استاسو د دواړو د پاره لمن الناصحین خامخا د ډیر خیر خواهانو نه. فدلهما پسرا کوزی کړل دواړه بغرور پدوکې سرا. ساده سړی صادق سړی هغه د الله په نوم چې ورته کله څو قسمو کې پاغه اعتماد کوي. فلما پسهر کلا ذاقا چې وڅکلو دواړو الشجرتا هغه ونا. د ونی نه مراد کومه ونه ده؟ اوله خبره خدا ده چې کوم الله ندی بیان کړي هغه په خپل حال باندې پرې خودل پکار دی. البته مفسرینو اقوال ذکر کړي دي. یو قول پاغي کې دا چې دا ونه د غنم او بل قول دا هم ستره چې دا ونه د انګورو. بدت لهما نخکارشو دواړو ته سوآتهما عورت نخفل د جنت هغه لباس تدوینا وتلو. وطفقا او شروش دواړه یخصفانی چې لګولې علیهما پزان باندې من ورق الجنه پاڑی د جنت هغه سره خپل جسمونه پټول. وناداهما आवाज وکړو دواړو ته ربهما رب خپل الم انهاکما اینوی منکړې ما تاسو لرا تلکما الشجره تدی ونینا واقول لكما او نولی ما تاسو ته ان الشیطان بشک شیطان لکما تاسو د پرعدو مبین دشمن دی ښکارا. دغه ابلیس او د شیطان دشمنی ختم نه ده. دا به تر قیامت پوری وي. نو کله چې هغه ته خپل لغزش ښکارا شو پریشان شو. قال ویل دواړو ربنا ای رب زمونږه ظلمنا ظلم وکړو مونږ انفسنا په ځانونو خپلو باندې وان لم تغفر لنا پس کچره بخنه اونکړې ته مونږ ته وترحمنا او رحم ونکړې په مونږ باندې لنکونن من الخاسرین نخامخا شبا مونږ د تاوانیانو نه د نقصان مندونکو نه. دلته اوس درې مرحلې بیانېږي. قال من رب العالمین اهبطوا كل شيء په طریقې د عزت سره بعضکم بعض استاسو نبوي لبعض د بعضو لپاره عدو دشمنان. انسانانو او د شیطانانو د دشمنی به تر قیامت پورې وي. یا د انسانانو په خپل منځ کې د دشمنی دا به وي.
ولکم اوشتن استاسو دا پرا فی الارض پزمکا کی مستقرون استوگنا رہائش ومتاعن او فیدا اخیستلی سامان دا فیدی دی الہین تر یو وقت پوری نبا تاسو دنیا کے ہمیشہ پاتی کے گئی نبا دنیا ہمیشہ وی او نبا دا اسباب دا دنیا ہمیشہ وی او درم خبره قال ویل رب العالمین فیها پدې زمکه کې با تحیونا جن تیروي تاسو زندگی به تیروي وخت به تیروي وفيها او پدې کې با تموتون مرئی تاسو مرګ به درته هم راځي ومنها او د دې نه با تخرجون راويستل شي تاسو قیامت